نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، د نبی رسول الله والسلام صفات هغه هم د چا نه پټ نه دي چې نبی رسول الله والسلام کې الله پاک ټول خصفتونه راجمع کړي. د دیو جن الله رب عزت قرآن پاک کې فرمایي وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بیشک اے پیغمبرہ ته په لوی اخلاق باندې الله پاک تعالی ډېر لوی اخلاق درکړي دي. نو محترم مسلمانانو، نبی رسول الله والسلام د هغه د یو صبر واقع تاسو ته بیانوم چې نبی رسول الله والسلام په دغه موقع څومره صبر کړی دی. طبرانی کې هم دا حدیث مبارک شته دی او امام بیهقی رحم الله هم ذکر کړی دی، ابن حبان هم ذکر کړی دی چې د یهود یو لوی عالم هغه فرمایي چې ما د نبی رسول الله والسلام او ما په نبی رسول الله والسلام کې د پیغمبري علامات ټول اوموندله. دوه علامات په دې کې ندا د دې خبر ما ته نور راکړل شوی او په دې کې زم مثال په شک کیو چې دا په دې نبی رسول الله والسلام کې کینو پیغمبر وې کني بیا بني. هغه دوه علامات سدي، یو بددي هغه صبر په جهل باندې مقدم کیږي. یو ځای کې د صبر او د جهالت خبر راشي، دا به صبر کوي صبر نه وي، جهالت نه بکار ناخلي، د تیزی نه بکار ناخلي. او دویم نمبر که څوک د سره څومره جهل او جهالت کوي دا په هغې باندې صبر. نو دغه د یهودو هغه لوی عالم په خپله وایي ما به د نبی رسول الله والسلام سره نرموالی کوو، نرمي به مې کول هغه سره ناسته پاسته چې زه د دغه دوه علاماتو پېژنم. په یو موقع باندې وایي ما نبی رسول الله والسلام له پیسې د مخکې نه ورکړې، دا پیسې واخله او ماله به چې کوم نه تکجوري دې وخت له راکړي. وایي صحیح ده. نو مثال طور باندې په دې کې دا نیټه کې ښودله یو میاشت او بیا دا نبی رسول الله والسلام ته د خپل وخت نه مخکې راغی، 2 ورځې مخکې یا 3 ورځې مخکې راغی، نو وخت خو دا نه پوره شوی. او نبی رسول الله والسلام د سوی الا تقضیني یا محمد حقی فوالله انکم یا بنی عبد المطلب ذو مطل. اے محمدہ تمال زما حق ولی نه راکې، قسم فالله بېشک تاسو اے د عبد المطلب اولادا تاسو چې کوم دی دا ټال مټول خلک یې. مثال د خلکو سره ډو پو کوئ، خلکو سره دوکه کوئ، خلکو ته نن بشي سبا بشي، داسې الفاظ سخت الفاظ نبی رسول الله والسلام ته ویله. حالانکه نبی رسول الله والسلام چې کوم د سره واده کړي وه وخه یو بل ته خولی نو د هغې نه خو دا مخکې راغلی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې موجود دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کوم دی هغه دته سخت الفاظ ویله، وایي که د الله پاک د هغه عذاب د نزدېکت نه زه نه یېرېدی نو ما به چې کوم دی ستا دا سر به د خپل توره باندې والی وي. نبی رسول الله والسلام چې کوم دی خاندي په محبت سره، په سکون سره او په خندا سره دې ته ګوري. بیا نبی رسول الله والسلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایي انا وهو كنا احوج الى غیر هذا منك یا عمر. اے عمر رضی الله تعالی عنه زا او دا کس دا یهودی مونږ دوانه تا ته ډېر زیات محتاج یو دا هغه سنه چې تاسو ویله. مثال تور باندې ته غوسه شوې دا د خبرې وکړې نه، موږ دوانه محتاج یو تا ته
ته ما ته دا حکم وکړه چې د خلکو له په ښه طریقه باندې څیز ورکوه، بهترین انداز باندې ورکوه، مثال ډیر ورکوه. ته دته هم دا حکم وکړه چې تا د چا سره معامله وکړې خیر ته صبر کوه، یو 2 ورځې پې ور واړوه، لیټ راشه، په قلار دې اصل واخله. نو تا به ما ودته نصیحت کړی په ځای د دې باندې چې تا دته غوسه وکړه. ګوره دا د نبي علیه صلات وسلام څومره عاجزي ده چې نبي علیه صلات وسلام پیغمبر دی او یو امتی ته وایي مونږ دواړه تا ته محتاج یو. دا د نبی علیه صلات وسلام دا عاجزۍ انتها ده. او بیا نبی علیه صلات وسلام ویل دا لاشه دا بوزه او دله چې کوم دی 60 سواه نور هم زیات چې کوم دی دله کجوري ورکه، دا غشتنه ول علاوه 60 سواه نور هم زیات کجوري ورکه. نو هغه چې کوم دی بالکل هغه یهودي بوتلو دا رنګ ورسره وکړه. هغه یهودي وایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې ما خو ټول د نبی علیه صلات وسلام په ذات کې د پیغمبرۍ او د نبوت علامات لیدلی وو او ما ته محسوس شوي خو 2 مې نه ولیدلي. اوس راته د هغه 2 هم چې کوم دی خبر راکړی شو. یو د نبی علیه صلات وسلام صبر چې کوم دی په جهل باندې مقدم کېږي، بل لا که څوک ورسره څومره جهالت کوي نبی علیه صلات وسلام به صبر کوي. نن هم داسې وشوه، ما څومره سخت الفاظ ویله، که دا الفاظ بل چا ویلې وی یا بل چا ته ویلې وی، نو اوس که نبی اسلام د صحابه کرامو ته ویل چې وینیسئ وی وهئ مړی کوي، چا به تپوس کړی وی. خو نه، نبی علیه صلات وسلام بیا هم د صبر نه کار واخیستی. نو په دغه وخت کې چې کوم دی هغه یهودي وایي چې ای عمر رضی الله تعالی عنه زه تا ګواه کوم اشهدک انی رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ای عمر رضی الله تعالی عنه زه تا ګواه کوم په دې خبره باندې چې انی رضیت بالله ربا، چې زه راضي یم په الله رب عزت باندې د دې حیثیت نه چې هغه زما رب دی، وبالاسلام دینا او په اسلام باندې هم راضي یم د حیثیت د دین نه چې هغه زمونږ دین دی، وبمحمد نبیا او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې هم راضي یم د حیثیت د پیغمبرۍ نه چې دا پیغمبر دی. نو په دغه لحاظ سره محترمو د نبی علیه صلات وسلام د صبر او د اخلاقو نتیجه بیا دا وه چې دغه یهودي بیا مسلمان شو. الله رب عزت په مونږ کې هم د نبی علیه صلات وسلام اخلاق دا غي صبر راولي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.